بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم سبق نمبر 9 دی. الدرس الثاني دویم درس شروع دی. د دویم درس په شروع کې لیکلي دي حرف تعریف او حرف تنکیر او حرف تعریف. نو حرف تنکیر هم ویلو چې کوم اسم نکره اسم باندې کوم تنوین چې وي دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، نو هغه تنوین ته حرف تنکیر وي. او بیا هم حرف تعریف وي چې د کم اسم په شروع کې دا کم الف لام راشي کنه د معرفه کېدو دپاره، نو دغه الف لام ته حرف تعریف وي او هغه پوره اسم ته معرب باللام وي. نن دریم نمبر پکې راکړی دی، وایي د تنوین والا لفظ په شروع کې چې الف لام راشي کنه دا کم ال راشي، ال تنوین والا لفظ په شروع کې چې ال راشي، نو د دې ال د وجې هغه تنوین ساقط معنی یعنی ختمیږي. ساقط معنا را چې غورځېږي، ختمیږي. په دې مثالونو ځان پوهه کوي. لکه کتابون دی کنه، کتابون دا کتابون نکره دی، د په آخره کې دا تنوین دی. نو د دې کتابون په شروع کې چې دا ال ولګو کنه، نو دا تنوین به ختم شي. نو ګورئ دلته کتابون دی، نو د په شروع کې موږ دا الف لام ولګو، نو اوس الکتابو شو، الکتابو تنوین ته ختم شو. قلمون دی، دا تنوین به د څه د وجې ختمیږي؟ د دې الف لام د وجې. نو ګورئ په شروع کې الف لام راغی، نو د قلمون نه القلمو شو. دا دو پیشونو نه یو پیش ختم کو، یو پاتې شو. فرسون دی، د فرسون په دې دا تنوین چې دی کنه تنوین، نو دا به د دې الف لام د وجې نه وغورځېږي، ختم بشي. نو ګوره فرس اس ته وایي، کتاب خو پیژنئ، قلم هم پیژنئ، فرس اس ته وایي. او نو چې کله نکره وي نو بیا به پې تنوین راځي، او چې کله د الف لام په شروع کې ولګو نو بیا معرفه شو، تنوین به ترې ختم شي، یو پیش به ترې ختم شي. او که دوه زبرونه وي نو یو زبر به ترې ختم شي، او که دوه زیرونه یو زیر به ترې ختم شي د دې الف لام د وجې نه. رجلون دی، رجلون د په آخره کې تنوین دی، دو پیش دی. نو د په شروع کې چې د الف لام ولګو دا الف لام، نو دا تنوین ختم کو، یو پیش ته پاتې شو. مسجدون دی، مسجد وګوره مسجد په آخره کې تنوین دی، نو د دې مسجد په شروع کې چې د الف لام ولګو هغه تنوین ختم کو، یو پیش ته ختم شو، یو پاتې شو. ټیک شو. عمدقه شان که دا مسجدون په ځای باندې مسجدن شي که نه، مسجدن نو کله د په شروع کې چې الف لام ولګوي نو بیا به دا شي المسجده، دا الف به هم ته ختم شي، یو زبر به هم ته ختم شي، دا به شي المسجده. او که دوه زیرونه وي بیا به المسجدي شي، المسجدي، مسجدین نه به المسجدي شي. امید دی په دې به پوه شوي. د معرف باللام نه چې هر کله مخکې یو متحرک حرف راشي. معرف باللام څه ته وایي؟ ګوره د الف لام ته لام تعریف، د الف لام ته حرف تعریف وایي. ٹھیک شو، حرف تعریف وایي. او د پورا القلم ته معرف باللام وایي، چیرې د الف لام په ذریعه سره معرفه شوی دی. دا القلمو د الف لام په ذریعه سره، د دې لام په ذریعه سره، د دې لام د وجې نه معرفه شوی دی. نو دغه القلمو ته معرب باللام وایي. دغه شان الکتابو پورا الکتابو ته معرب باللام وایي. الفرس ته معرب باللام وایي. الرجل ته معرب باللام وایي. المسجد ته معرب باللام وایي. نو اوس موږ ته وایي د معرب باللام نه چې هر کله مخکې یو متحرک معنی حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف ته متحرک وای. متحرک حرف راشي نو دا متحرک حرف با د الف لام د لام سره ملو ویل کیږي. او د الف لام دا حمزه، د الف لام سره چې دا کم حمزه دی کنه، دا حمزه، نو د حمزه چې حمزه الوصل ورته وایي. د الف لام د حمزه ته څه وایي؟ حمزه الوصل. د الف لام د حمزه ته حمزه الوصل وایي. نو دا حمزه الوصل به د تلفظ نه ساقط یعنی ختم شي. لکه باب البیت، دا البیت دی کنه، نو د دې الف لام نه د دې الف نه مخکې حرف متحرک دی، پیش والا دی. ٹھیک شو. نو د دې پیش د وجې نه به د دې حمزه د حرکت ختم شي، دا به صرف الف پاتې شي او حرکت به نه ویل کېږي. نو دا باب ډایرکټ د لام سره ملو شي. مونږ به بیا وایو باب البیت، د کور دروازه. باب دروازې ته وایي، بیت کور ته وایي. باب البیت د کور دروازه. دلته باب البیت ویل غلط دي. که اوس یو کس وایي چې یاره دا باب بیل دی، البیت بیل دی، زه به باب البیت ویم، نو دا غلط وی. دلته به د البیت د حمزه نه د حرکت وغورځي، دا به پې نه وی. ټیک شوه. لکه ګورې بابو البیت دی، البیت. نو ګورئ د دې
ال دا شروع کې چې دا کم حمزه دی کنه دته حمزه الوصل وایي د دې الف لام سره چې د لام د لام تعریف سره چې کم دا حمزه لګي دته حمزه الوصل وایي حمزه الوصل وصل اصل کې ملاوېدو ته وایي نو ملاوېدو والا حمزه نو کله چې د دې حمزه نه مخکې زبر یا زیر یا پیش والا حرف راشي مونږ ورته وایو متحرک حرف راشي متحرک هغه حرف ته وایي چې په هغه باندې زبر وي یا زیر وي یا پیش وي نو دلته با متحرک ته په ده باندې پیش راغلی دی نو ګورئ د دې البیت د دې حمزه نه مخکې متحرک حرف راغی نو د دې متحرک حرف د وجې نه به د دې حمزه د حرکت وغورځي او دا به نه ویلی کېږي او دا با به ډایرکټ د لام سره ملو شي نو دا به بیا مونږ وایو باب البیت باب البیت دا حمزه به د الف په شکل کې مونږ سره پاتې شي ویل کېږي به نه خو لیکل کېږي به ټیک شوه ګورئ المسجد دی اوس وګورئ المسجد المسجد د ده په شروع کې زه فی لګوم یا زه اله لګوم اله نو ګورئ د دې حمزه نه مخکې د لام باندې حرکت دی نو د دې الف لام د حمزه نه دی دا به د ده حرکت په وغورځېږي نو الی المسجدي به بیا ویلی کېږي الی المسجدي ټیک شوه ښه امید دی په دې به تاسو پوه شوي نو دقه موږ ته وایي د معرف باللام نه چې هر کله مخکې یو متحرک حرف راشي نو دا متحرک حرف به د الف لام د لام سره ملاو ویلی کېږي د لام سره ملاو ویل کېږي د الف به نه ویل کېږي او د الف لام د حمزه ګورئ د الف لام دی که نه د ال دا حمزه یادوي د ال دا حمزه چې حمزه الوصل ورته وایي نو دا حمزه الوصل به د تلفظ نه یعنی په ویلو کې تلفظ څه ته وایي چې زه دا الی المسجدي ویم که نه په دې چې زه چې کوم لفظ ویم دې باندې مونږ تلفظ کوو دا اوس لیکلی شوي دا نقشه ده اوس دا نقشه چې زه په ژبه ویم نو دې ته زه ویم یاره په دې ما تلفظ وکړو نو تلفظ وایي چې په ژبه باندې یو لفظ وویلی شي نو حمزه الوصل بعد تلفظ نه ساقط یعنی ختم شي یعنی ویلو کې به نه ویلی کېږي لکه بابو البیت دی نو دا به باب البیت د کور دروازه داسې به ویلی کېږي دلته بابو البیت ویل غلط دي که یو کس وایي چې زه بابو البیت ویم نو دا غلط دي دا به ته به د ال به نه وی ته به بابل وی باب البیت بابو البیت به نه وی باب البیت به وی تنبیه معنی را خبردار چې هر کله د لام تعریف خو دې وپېژنده که نه ګوره د الف لام کې چې دا کم لام دی نو دې لام ته لام تعریف وایي ښه او دې الف ته حمزه الوصل وایي نو موږ ته وایي چې هر کله د لام تعریف نه مخکې حرف ساکن وي د لام تعریف نه مخکې حرف ساکن وي نو په دې ساکن حرف به په عام طور باندې زیر ویلی کېږي زیر لګو په دې ساکن حرف به په عام طور زیر لګو خو د من دی نون دا من دی که نه دا نون ساکن دی د من دی نون ساکن باندې به زبر لګو لکه عن دی که نه اوس موږ ته وایي البیت دی البیت دی البیتو کا دنه مخکې ګورئ زه عن لګوم عن نو اوس دلته کې دا حمزه دی دا په ده باندې زبر دی ټیک شوه او د ده نه مخکې حرف متحرک نه دی بلکې په ده باندې دا ساکن دی جزم دی په جزم نو اوس چې کله د البیتو نه مخکې یو ساکن حرف راشي که نه نو موږ به هغه ساکن د ساکن حرف له به زیر ورکو او دا الف باندې چې کم زبر دی دا به نه ویلی کېږي نو د عن البیت نه به موږ وایو عن البیت نو د دې نون ساکن چې و که نه چې موږ ورله زیر ورکو دا به ډایرکټ دې لام سره ملو شي دا الف به منځ کې ختم شي نه به ویلی کېږي ټیک شوه او ښه دغه شان من چې دی که نه د من دا نون ساکن دی که نه دا چې د کله د ده نه پس چې کله البیت راشي البیت ټیک شوه اوس په د دې من دا نون چې دی دا هم ساکن دی که نه او دلته البیت کې دا شروع کې دا حمزه الوصل دی
ټیک شوه. نو دلته بیا چې د حمزة الوصل نه موږ حرکت ختم کړو نو دا لام هم موږ سره ساکن شو، دا نون هم ساکن شو، دوه ساکن راغلی. نو اوس په دلته صرف د من دی نون له به موږ زبر ورکو او دې نه وروسته د دې نه علاوه چې نور څومره راځي لکه عن شو او داسې نور الفاظ راشي نو د هغې د ساکن حرف له به موږ زیر ورکو، خو صرف د من دی نون له به موږ زبر ورکو. ها من البیت، من البیت. ټیک شوه. نو دلته کې موږ له خبرداری راکړو خبردار چې هر کله د لام تعریف نه مخکې حرف ساکن وي، دا لام تعریف ته دې ته لام تعریف وایي، د دې نه مخکې حرف ساکن وي نو په دې ساکن حرف به په عام طور باندې زیر لګوو، لکه وګورئ دلته موږ د عن د نون باندې زیر ولګوو. خو د من د نون ساکن د من نه د من ما تاسو ته وي د من دا نون د من د نون ساکن باندې به زبر لګوو، موږ په دا د زبر ولګوو. ټیک شوه. لکه عنا عن البیت د کور نه او د من نه من البیت د من دا نون ساکن نه دی دله موږ دا د زبر ورکو او د عن دا نون ساکن چې دی دله موږ دلته زیر ورکو. ٹھیک شوه. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي او دا به دې طریقې سره ویلی کېږي. لږ لږ به انشاءالله وایو خو چې صحیح طریقې سره دا ستاسو یاد شي. نو امید دی په دې درس به پوه شوي. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.